او په خپل باندې امام احمد ابن حنبل صاحبانو د اخرنۍ خبره کومه یو کتاب دی طبقات الحنابلة په نوم باندې امام ابو یعلا الحنبلی دلی کله دی المتوفى 526 هجری کی دا ابو یعلا الحنبلی وفات شوی دی. کتاب دی طبقات الحنابلة صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 باندې دا خبره ما کتلی دا موجود ده. طبقات الحنابلة کی امام احمد ابن حنبل په خپل وخت کې د دور چې کوم بادشاہ او خلیفۃ المتوکل دا یا نامه و خلیفہ المتوکل و د مبارک په دربار کې ناست دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه. خلیفۃ المتوکل ورته یو وزیر راولېږه او چې کله وزیر راولېږه وزیر راغی وزیر ته ویل لاړ شه امام احمد ابن حنبل صاحب ته فرمایا خلیفۃ المتوکل چې زما په بچی باندې جنات تی او سرکش جنات تی هغه لپاره دعا وکړه چې رب لا یزال زما بچیلا شفا ورکا خدای پاک یې روغ کا. دا وزیری چې کله چې زرالمه امام احمد ابن حنبل سپتا خلیفۃ المتوکل هغه خبره مرتر ورسوله وی چې خپل پیزار یې ویست او هغه پیزار یې مال راک او ما تی وی چې دا ځان سره ویسا آل ته چې هغه ماشومې ته ورسي هغه جناتو ته داسې اوخذوا ورته وایا چې دا پیزار دی د امام احمد ابن حنبل سپ دا وینا یا لاړ شي او یام په عمدغه پیزار باندې مبارکي چې ګوره بیام برابر اومه او یا لاړ شي خپل پیزار یې ولورک. وزیر دا پیزار راوړ چې کله هغه ماشوم خلیفۃ المتوکل هغه بچی ته ورسېد سرکش جنات په هغې باندې وو او دا پیزار د امام احمد ابن حنبل یې داسې ورته وخوځاوه چې دا د هغه مبارک پیزار دی ما لې راکړی دی. وی چې ډایرک جن اوچت شو او خبر یې شروع کړي وی چې ورته وی فرمایل چې بالکل مونږ ته د هغه خبره منظوره ده او چې خبره به ولې راته نه منظوره چې دته د رب هر خبره منظوره ده مونږ ته د هر خبره منظوره ده. او بیا هغه صاحب ته چې اے صاحبہ دا خو ته ماشومه خای ماشومه چې ماشومه پرېدا قسم په خدای کې امام احمد ابن حنبل راته وایي چې غون عراق پرېدا جن ورته فرمایي غون عراق به پرېدم داغه په غون عراق نه به اوزم او د ارڅ به پرېم دا حدود به پرېدم داغه دپاره ورته فرمایي. نو دی وجه نه دا بیا داسې زورور خلک دي دغو خلکو چې دغه هر څه زده کړي دي دا یې په څه باندې زده کړي دي دا یې په ادب په احترام باندې